یوه ورځ یو درویش و، هغه ډېر د پروردګار عالم عبادات کولو، شپه ورځه به د پروردګار عالم عبادات و اطاعت کې مصروف و. اخري هغه خپل کلی پرېښلو، لاړو ځنګل طرف ته. هغه ویله چې زه ځنګل کې تنهایۍ کې د پروردګار عالم عبادات کوم، پروردګار عالم سره راز به نیاز کوم. ځنګل کې کومې ونې وې هغوی پهونې به دي ګزاره کوله، هغه دي خوراک و، څنګ ته یوه چینه وه هغه نه به دي وبه چیکلې. یوه ورځ هغه ملک بادشاه و، هغه خپلو وزیرانو ته ویله چې لاړ شو ځنګل ته شکار سي. کله هغه بادشاه ځنګل ته لاړ شکار سي، هغه بادشاه دغه درویش ولیدلو چې هغه پروردګار عالم عبادت کوي، پروردګار عالم سره راز به نیاز کې مصروف دی. کله هغه بادشاه دغه درویش ولیدلو، بادشاه ورغلو درویش ته، درویش ته سلام وکړو، حال احوال پوښتنې ونه وکړې. وهغه نه بعد هغه بادشاه درویش ته هیڅ ارڅه لاړ شه ما سره دارالحکومات ته، هغه ځای کې به زه تا ته ښه عمده محل دیر کوم، پرسکونه زندگی به دیر کوم، څومره سهولیات دي ټوله به زه تا ته دیر کوم، ارڅه ما سره لاړ شه دارالحکومات ته. هغه درویش بادشاه خبرې نه انکار وکړو، ویله چې نه ما ته همدا ځای ښه دی، زه د خپل پروردګار عالم عبادت کوم، ما دنیا نه دی پکار بلکې زه آخرت خورم، زه خدای پرست یم. بادشاه سره یو وزیر و، هغه درویش ته ویله چې درویش بادشاه سلامت خبره ښه دی، ته لاړ شه موږ محل ته، که خوند یې نه دیر کو دوباره بیا دلته راشي، خو لاړ شه ورته ماحول ښه وکړه. درویش نه خبره ښه ولګېدله، وزیر والا روان شولو دارالحکومات ته ورسره لاړو. بادشاه درویش ته ښه عمده محل ویر کړو، خپل ځان ته یې محل ویر کو، یوه یې کنیزه ویر کړه، یو غلام ویر کو، یعنې څومره سهولیات و ټولې هغه درویش ته ویر کړه. وخت تېرېږي، څو هفتې بعد یا میاشته بعد هغه بادشاه ته د دغه درویش خیال راغو چې څه پوښتنې وکړو کومو حالاتو کې دی. چې کله هغه بادشاه ورغلو درویش ته، درویش تخت ناست دی، خپای په بل یې راوړی دی، خوب مزو سره پرسکونه ناست دی. هغه بادشاه چې کله درویش دغه حالات ولیدلو، بادشاه خوشحال شو، درویش ته دی چې ما تا دغه حالات ولیدلو، واقعا دا زموږ دپاره فخر خبره دی چې ته دومره سکون څه یې. هغه ځای کې بادشاه یو وزیر و، هغه هوښیار و، لږ نه ډېر هوښیار و، اکثر کوم بادشاهان دي که نه هغه مشیران واجې نه کامیابي، کوم یو بادشاه چې مشیر هوښیار وي هغه بادشاه بیا کامیابي. کوم وزیر یو بادشاه ته دی چې بادشاه سلامت دغه درویش تا خدمت نه وکړو بلکې ایدې زندگی تا خرابه که، ویلې چې دا ځنګل کې و هغه ځای کې دي پروردګار عالم عبادت کولو، دغه ځای کې تا دنیا سهولیات خویر که پروردګار عالم سه ایدې مکمله رابطه کاټ شوله، دې ته د پروردګار عالم کوم راز به نیاز کولو، پروردګار عالم عبادت کولو هغه دې ختم کړو. نه دا حکایت کې ډېر ښکلی میسیج، ډېر ښکلی پیغام خلکو ته ویر کوي چې که یو انسان دی هغه زړه کې د پروردګار عالم محبت دی، که هغه هر څه دنیا پرست وي، هغه هر څه کوشش وکړي، مال و جایداد، هغه هر څه د دنیا کوشش وکړي، هغه ته دنیا نه میلوي، هغه ته آخري پروردګار عالم، هغه ته آخري آخرت میلوي. ویلي چې د دې زړه کې پروردګار عالم محبت دی. او که کومې وکه زړه کې د دنیا محبت دی، که هغه بیا عبادت ته ځنګل ته لاړ شي، دغه درویش مخی څه هغه زړه کې د دنیا محبت و، عبادت ته لاړو ځنګل ته، خو بیا یې آخري دنیا ورته میلاو شو، آخرت ورته نشو میلاو.